الله صلى الله عليه وسلم حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه کا او حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائے وتر سودا سو کے چکم سو جہاد لمدے تاسو یو بل کار کې زما د لور ایمانداری کې هغه بیمار ده حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها چې دا د عثمان سے پدیکا او صحابه سے جو دا رسول الله مبارک د متبنا زیو حضرت رضی الله تعالی عنہ زیو نو صحابه رضی الله تعالی عنہ او عثمان رضی الله تعالی عنہ د نبی له سلام په مرته سمجھ دا به حکم وکړ چې تاسو باندې تاسو په مدینه کې او تاسو له رقیہ رضی الله تعالی عنہ خدمت کوي ایمانداری کوي بیمار پرسی کوي دا هیڅ ضرورت دی هغه پوره کوي دی پاتې د بدر جنگ د رمضان مبارک راغلو روزه او ولسب تاریخ باندې جهاد شو په یو ورځ کې فتح نصیب شوه یو ورځ شوه د ټول جنگ په کافر سره مقابله راغلو الله فتح نصیب کړل او ولسب تاریخ جنگ شوه په ولسب تاریخ باندې را واپس شوه مدینه منوره ته راتل بدر کله مدینه نه لګل ډېر فاصله ای چې واپس راتل فراتو کې ډېر ولګي دلته کې په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لخت جګر حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها د بیماری سخت شو زیات شو اخر دا چې وفات شو نو لسم تاریخ مسعودانو چې خبر راغی مدینې ته او د نعرې تکبیر الله اکبر اوازونه بلند شو الله اکبر مسلمانانو له الله فتح ورکړه کامیابي ورکړه غلبه ته حاصله شوه دا زید رضی الله تعالی عنہ دا خبر راوړه ټولو د مخکې هغې مدینې ته راغلل او خلکو له خبر ورکړه خوشحالۍ خبر راوړی چې مسلمانانو له الله فتح ورکړه اوس یو طرف ته خوشحالي او بل طرف ته غم و لویه صدمه وه چې هغه د حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها د شلم تاریخونه چې کله رسول الله مبارک مدینې منورې ته دننه راغی زید رضی الله تعالی عنہ مخکې راغلو او پیغمبر علیه السلام او نور صحابه کرام هغې وروسته راروان دلته په جنت البقیع کې د حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها دفن کېده جنازه شوې وه او هغه دفن کېدله قبر کې دفن کولې شوه صحابه رضی الله تعالی عنہ چې کله خبر شو په مقبره کې وو او خبر شو چې رسول الله مبارک هم را روان دی او مسلمانانو له الله فتح ورکړه په منډه منډه راغلو نبي علیه السلام په خدمت کې حاضر شو خو د غم آثار انسان په ډېر غلط صبر کې خو د غم آثار یې په مخ باندې ښکاره کېږي نو صحابه صاحب چې څنګه نبي علیه السلام ته مخامخ شو پیغمبر علیه السلام پرې پوه شو وی صحابه زما د لور په باره کې څه خبر راوړې لور مې څنګه ده نو صحابه صاحب ورته ویل د الله رسوله بس د الله په رضا باندې رضا ده هغه خو وفات شو نبي علیه السلام په جړا سترګو دې اوښکې را روان نور کله و چې د سفر نه راتلو جومات ته به او دغه وخت کې سمدستي لاړه جنت البقیع ته مقبرې ته لاړه او د خپل لور قبر ته ودرېد صحابه صاحب ویل الله رسوله او عثمان رضی الله تعالی عنه ویل الله رسوله که تاسو غواړئ نو موږ به دا قبر راښکلو کړو تاسو ته به خپله لور وښایو نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل نه ده خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها چې کله وفات کېدله نو دا زما لور دا په حبشه کې وه خپل لور او مور یو بل سره لیدل کتل نه شوي په آخري وخت خدیجه رضی الله تعالی عنها دنیا نه
رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ الوفات در رمضان المبارک شلم تاریخ شلم الرجوع و در بدر صحابہ واپس شیو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک رسول اللہ مبارک فرمائے تاسو بدر تکیه حکم د نبی علیہ السلام کو داغي مناقب وګورئ بدر کې یو ډېر ناشنا کامیابی مسلمانانو له الله ورکړو او یا کافرانو ورکړو او یا کافرانو ژوندي دي او ډېر مال غنیمت ملو شوی او دا مال غنیمت دا په مجاهدینو باندې تقسیمېده کوم خلک چې جهاد ګټلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بجهاد جهاد بمال غنیمت کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ هم کولی کې گویا چې هغه سره په جهاد کې شریک وو نزو شریکین یو دا شرکت راغلی په جهاد کې اگر چې حاضر شوی نه میدان جهاد ته میدان کاردار کې حاضر شوی نه لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل گویا چې عثمان مقصر په جهاد کې شریک شوی دی دا بدري صحابي دی بس منافقین هغه پر اعتراض وکړه دا به شروع واقعا عبدالله بن سبا يهودي منافق هغه سره پاګانې پرې کړو چې دا عثمان سے دا په بدل کې نو شریک شوی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د دفاع کړل یو خپل مدینه خطبه لوستله او هغه کې د عثمان رضی الله تعالی عنہ دغه خلکو تنقیدات او دغه اعتراضات او جوابونه فرمایلو عثمان بدري صحابي هغه ته دا څه چې بدر کې نو شریک شوی رسول الله مبارک کې شریک شوی بس مونږ وایي چې شریک شوی دا په هغه باندې وخت یې نو د خځو خاوند میاس کې جدایي راځي نو خاوند په خځو په نسبت ډېر ځان خپای دی لا خځو باندې ولې جدایي شو په مرکه حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باندې زیات خپاو هر وخت خپاو غمجن انسان بیا ځان جوړ نشي کېدو د خپای کوي خپل بیبي پسې خپای او بیا کومه چې ولدي بیبي هغه فطرت د انسان ډېر خوښو رسول الله مبارک حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه ولدي بیبي چې وفات چې هغه د سړي بیبيانو وکړي ویرا خدیجه ته څوک درسي هغه واقعیا کول یو ځل د عائشہ بیبي ام المؤمنین ودا الله حبیبه ته سره په لوري ته یاد ده خدیجه رضی الله تعالی عنها او عمر رسیدو رسول الله مبارک ورته فرمایي هغه باندې یادو مانم هغه په ما د جوړ رفیق هغه ما سره ډیر زیات خبرې کړې هغه ډیر خیال بیبي هغه ما له هر وخت کې تسلی را کړل هغه په زما ډیر زیات کېدل کړل چې دا ټول خلک زما مخالف ګرځېدل او ما سره دښمني شروع کړې و په دا وخت کې ما سره خدیجه ولاړه هغه زما د کېدل کړل ما له تسلی را کړل وحي چې کله په ما باندې رااله سخت یې را باندې رااله هغه ما له تاسو تسلی را کړه وی الله حبیب تاسو باندې درس واکې ځکه چې ته رشتہ دار سره رشتہ داری باندې ځکه چې ته غریبانو سره او د ټولو یتیمانو سره امداد کې او خلکو سره وجود وجته دې دادونه کې دا به هیڅ کله الله تعالی سره کې مخه بګیږي دا څومره وسه وخت او ما لري دا کېره راکړو دا وی زمانه چته دی نو عثمان سره د خپل بیبي په سلیل ځای خاطو یو ځل د رسول الله مبارک عثمان ته د خاطه راوي د عثمان سره ویل الله حبیب بس د پته لګي یو خپه کې نو ما بللو رښتل عثمان سره دې مخکې ورته ویل الله رسول خپه په دې باندې چې په دنیا کې ستا سلوک په نکاح کې و ستا سلوک حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها ازما په نکاح کې و زستا سوزمو دا سره ختم شو کیسه ختم شو نبی علیہ السلام ورته فرمایي مخه کې زما په لور مشتل او د دې نکاح ما پسما باندې کړو تاسو
او زما بل لور د ام کلثوم رضی الله تعالی عنها داغي نکاح الله تعالی پر عرش باندې کړی دا داغي نکاح الله تعالی په عرش باندې تاسو سره کړی دا دغه مخه بګیږي بل لور په نکاح باندې درکاو د بدر سن هجرت په دې کال هجرت کې رقیہ رضی الله تعالی عنها وفات شوه بیا دا ام کلثوم سره نکاح شو د پناهم کال د هجرت بیا هم وفات شو دی وخت کې رسول الله مبارک ته فرمایلو عثمان بل لور دې نشته کور کې کوونه کې هغه په نکاح درکړو بل لور دې هغه په نکاح درکړو بل هغه په نکاح درکړو مختلف روایت راغلي دا ما ډېری لوريان له یو وخت کې بل باندې درکول بل وخت کې بل باندې درکړو دا مناقب شو د عثمان رضی الله تعالی عنہ نزول شریفین په بدر کې دا وی حصہ شامل شوی ده او حدیبیه ورته وایي حدیبیه مکې مکرمې ته نږدې یو مقام دی رسول الله مبارک او صحابه کرام هغوی عمرې ته راتلل نو کله چې د عمرې په نیت باندې راغلل ډېر یې ته ورسېد احرامونه یې تړلي ټولو صحابو احرامونه تړلي او رسول الله مبارک حدیبیې ته چې کله راورسېدل د مکې نه د کافرو د طرف نه انکار راغی چې نه به راغلی مکې ته به نه راغلی نبي علیه السلام عثمان رضی الله تعالی عنه ولیږي ته زما نماینده شه استانه شه لاړ شه وایي ته ووایه دې خلکو موږ جنګ نه دي راغلي صرف عمره کوو او ځو خو دا احرامونه کې راغلو د جنګ په نیت خو کې راغلي موږ ته لار کولو کې چې موږ عمره وکړو بل ځو عثمان رضی الله تعالی عنه په احرام کې وګورئ کله چې لاړل د مکې د خلکو سترګې ښکته ورته یې وویل حضرت بل عمره وکړې طوافونه وکړې عمره وکړې صفا مروه وکړې دعاګانې وغواړئ او بیا سې رسول الله مبارک ورته ملګري به نه راځي رسول الله مبارک ورته منډه ووایي هغوی خو به غلطه رقابت عثمان صاحب ورته څه وایي وایي نه زه خو د پیغمبر علیه السلام نوکر یم غلام یم او د کعبې متولي به نه راځي یو نوکر او غلام به راځي دلته به طوافونه کوي داسې هېڅکله نشم کولی رسول الله مبارک تاسو پرېښي دي دلته پورې ځو نه طواف کوم نه عمره کوم هېڅ هم نه کوم موږ ته اجازت راکړئ چې موږ عمرې ته راشو هغې ویې نه هغې ګرفتار کړو یو خبره خوره شو یو افوا چې د مکې ظالمانو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شهید دلته رسول الله مبارک چې خبر شو نو سخت خفه شو صحابه د فرمایي چې هله صحابه د عثمان وینه هم قیمتي وینه ده هغې به در واخلو عثمان څوک دی هغه له خو الله یو ډېر اوچت مقام ورکړی دی عثمان خو هغه شخصیت دی چې فرشتې دې نه حیا کوي د ده د نبي علیه السلام صحابه سره داسې ناست وو او داسې ابوبکر صدیق صاحب او عمر فاروق رضی الله تعالی داسې ناست نو په دې کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې راغی نو زه نبي علیه السلام سره کپړه او باغې د خپلې ګوډۍ مبارکې داسې پټې کړې او داسې کېناست نو صحابه ویل د الله رسوله عمر صاحب هم ابوبکر صاحب هم او تاسو دومره پرده نه کړو چې کله عثمان صاحب راغی رسول الله مبارک وفرمایل ولې زه حیا ونه کړم د هغه شخصیت نه د چا نه چې په اسمانونو کې فرشتې حیا کوي نو دا خو د هغې خاص مناقب دي منقبتونه دي چې عثمان صاحب ته حاصل نبي علیه السلام ویل د عثمان د وینې بدل واخلو ای صحابو راشئ د دې ځای نه هله جدا کېږو چې موږ د عثمان صاحب بدل نه اخیستی بیعت وکړئ واده وکړئ ما سره رسول الله مبارک لاس داسې کړ ایو صحابه به راته لاس پې ایښودو لاس پې ایښودو لاس ټول صحابه راغلل د نبي علیه السلام په لاس مبارک کې لاسونه کېښودل چې زمونږ وعده ده زمونږ بیعت د تاسو سره چې موږ به د عثمان صاحب بدل اخلو جهاد به کوو
هغه کور به دې نه جدا کېږو تر څو چې موږ د عثمان رضی الله تعالی عنه بدل نه وي اخیستی ټول صحابه راغلل لاسونه کېښودل بیا رسول الله مبارک خپل اخري لاس راواغست او داسې هغې لاسونه د پاسه کېښودو وایي دا د عثمان لاس دا د عثمان لاس ګورې بیعت کې موجود نه دی شریک نه دی رسول الله مبارک شریک کړ وایي دا د عثمان د طرف نه شو اوس کوم خلک چې په عثمان رضی الله تعالی عنه اعتراض کوي دا په رسول الله مبارک اعتراض کوي ځکه رسول الله مبارک خپل لاس مبارک د عثمان لاس وګرځه او روایاتو کې راځي چې کله صحابو لاسونه کېښودل بیا نبي علیه السلام لاس کېښودو آیات نازل شو ید الله فوق ایدیهم ید الله فوق ایدیهم د ټولو لاسونو د پاسه د الله لاس دی د الله لاس څنګه موږ ته پته نه لګي د الله د شان سره چې څنګه مناسب وي ته متشابهات وایي زموږ د لاسونو په شان لاس یې نه الله جسم نه لري محتاج نه دی خو الله شته نو دا یې ټولو لاسونو د پاسه د الله لاس شو د الله مدد شو الله مو فرمایل چې زه تاسو سره په دې کې ملګری یم چې د عثمان بدل واخلو د عثمان بدل واخلو او دا اشاره دې ته ده چې وقت داسې را روان دی چې د عثمان صاحب به شهید کېږي او د ده بدل به اخیستې کېږي عثمان رضی الله تعالی عنه اگر چې دې وخت کې موجود نو خو چې الله آیات نازل کړ ید الله فوق ایدیهم چې د الله مدد د دې ملګرو سره د دوی په لاسونو دی نو الله به د دې ظالمانو نه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه انتقام اخلي کو چېرته یې شهید کړ بیا خبر راغله چې هغه قیدي دی شهید نه دی بیا رسول الله مبارک فرمایل چې ستاسو د ټولو دا بیعت او وعده ده ما سره چې عثمان تر څو پورې ازاد شوي دي هغه پورې موږ د دې ځایه نه جدا کېږو نزول شریکین چې ورته وایي دا دویمه موقع یو هغه موقع د بدر موقع او یا دا دویمه دا موقع د حدیبیې موقع عثمان صاحب نشته دی او رسول الله مبارک شریک کړ نزول هجرتین ذوالنورین په اسمانونو کې به د ذوالنورین ویل کېږي عثمان صاحب ته به فرشتو په ذوالنورین لقب سره یادو او ذو هجرتین دو هجرتونه یې کړو او ذو شریکین دوه موقعو کې شریک شوي نه دي بیا داسې برس کړی شوي دي چې له هغه په دې موقعو کې شریک دی باقاعدې حصه میلاو شوې ده په بدر کې غنیمت هغه عثمان رضی الله تعالی عنه یو ناشنا حکومت یې کړی دی لومړني خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی رسول الله مبارک چې کله وفات کېده نو 9 مربع علاقه فتح شوې وه په 9 مربع دنیا کې د مسلمانانو جګړه ودرېدلې وه بیا 2 کاله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلافت کړو 2 کاله بیا 2 کالونه بعد د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلافت راغی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت ابوبکر صاحب په خلافت کې 11 مربع علاقه فتح شوه نه د نبی علیه السلام په زندګۍ کې بیا دغه سره شو د ابوبکر صدیق صاحب په زمانه کې بیا عمر صاحب 10 کاله حکومت کړی 10 کاله حکومت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وکړو هغې په دې 10 کاله کې 2.5 لکه مربع علاقه دا فتح کړله نو ګوره د ابوبکر صدیق صاحب په زمانه کې 11 لاک وسره د نبي علیه السلام زمانه کې 9 لاکه د ابوبکر صدیق صاحب په زمانه کې 11 لاکو ته ورسېده نو د عمر فاروق صاحب په زمانه کې 2.5 لاکو ته ورسېدله 2.5 لاکه بیا د عثمان رضی الله تعالی عنه حکومت راغی نو 12 ورځې کم 12 کاله حکومت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کړو 12 ورځې کم 12 کاله دا په دې وخت کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه
اصلاح مرابامل باندې اسلامي جګړه کوله نګوره په دې عمر رضی الله تعالی عنہ یول اصلاح مرابامل علاقه فتح کا بیا د هغې په دوچندې سره په دوچندې هغې یول اصلاح مرابامل علاقه ورسره فتح کا او عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې ځان له بازار لا 30 لاکه مربع میله علاقه فتح شوه 30 لاکه څه د پاسه 30 لاکه دا په دې لږ وخت کې دومره ډېر ملکونه فتح کول دا یو وسیع خلافت د عثمان صاحب بیا دا مصر کې څه یهودیان اوسېدل په مصر کې او دا منافقان او د اسلام دشمنان د مصر نه یو کس راغی د هغه نوم عبدالله بن سبا او ده سره څه ملګرو او راغلو موږ مسلمانان یو زموږ مسلمانان کلمې ویله لا اله الا الله ویل خو دا په حقیقت کې مسلمانان نه وو حضرت دا عبدالله بن سبا راغی عثمان رضی الله تعالی عنه ته ویله داس چل چې ما له یو عمده راکړه چې زه سرکاري عمده واخلم ما څه ناظم یا څه شی مې مقرر عثمان صاحب ډېر زیات هوښیار ورته وي نه د عمدې خو هر سړی خو په عمده باندې نه کېدی که چې حقدار وي څوک هغه چې څوک یو نظام چلولی شي پوهېږي په خپل کار نو هله د هغه خبرې ته یې توجه ورنه کړله د ځان سره څه ملګري کړل او بس د عثمان صاحب خلاف یې افواګانې خورې چې دا نه پرېږي او دې حکومت نشي کولی او ګوره دا بدري صحابي هم نه دی نبي علیه السلام سره په بدر کې هم نو شریک شوي او په صلح حدیبیه کې هم نو شریک شوي او دا قسم قسم خبرې شروع کړې او د حضرت علي رضی الله تعالی عنه بیا دفاع کوله چې خلکو دا خبرې مه کوئ عثمان صاحب هغه شخصیت نه دی عثمان صاحب د هغې شخصیت ته څوک رسېدی نه شي هغه یو ډېر هوښیار انسان دی ښکلې خلافت چلوي او د هغه په خلافت خبرې مه کوئ عثمان رضی الله تعالی عنه ته نبي علیه السلام فرمایي عثمانه تا له به الله خلافت درکوي خو یاد ساته چې دا درنه منافقین وانخلي بل نه به یې ورکوي دوی به ډېر وایي چې دا راکړه پرېږده خلافت پرېږده د دغې عمدې نه ته کوز شه بل طرف ته شه خو ته به بیلا پرېږدې نه هماغه وخت راغی عثمان صاحب په خپلو ګوتمه څه لیکلي اللهم احيني سعيدا وامتني شهيدا د سعادت زندگی راکړي او د شهادت مرګ را نصیب کړي د دوه اتیا کلونو سپینږیري لکه څنګه چې زموږ شیخ ادریس صاحب سپینږیري د پنځو اتیا کالو داسې عثمان رضی الله تعالی عنه د دوه اتیا کلونو چې دا خلک بلوا شو وسیل خطرین خلک د ځان سره ملګري شو جوړ کړ دی یهودي عبدالله بن سبا چې ځان دی مسلمان وي د بعضې خلکو ډېر جذباتیان دي که سوچ او فکر نه کوي بل جذباتو نه کار اخلي د څه خلکو سره ملګري شو د عثمان صاحب خلاف یې قسم قسم تدبیرونه او سازشونه شروع کړل تر دې یو ځل داسې په جومات کې په منبر باندې ولاړ د جمعې ورځ او امسا ورسره ولاړ او امسا ورسره د نبي علیه السلام او دقه چې دا یو باغي راپاڅېده او چې عثمان ستا خلافت او ستا بادشاهي موږ ته نه ده منظوره ته به څه پوهېږې او غوسه شو په قار او راغې د امسا یې ترېنه واخېستله منبر له راغی په زور یې د حضرت عثمان رضی الله عنه امسا واخېسته په یې کوټې داسې ماته کړه چې ماته یې کړه نو عثمان صاحب ورته یې ظالمه څه به دې ملګرو په دې امسا ته به دې څه نه وي دا د چا امسا وه دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امسا مبارکه وه دا خو هغه امسا وه چې راچلېده د ابوبکر لاسونه وهلې وه دا هغه امسا وه چې د عمر صاحب لاسو کې وه نو دا امسا دې ولې ماتوله دې څه ګناه کړې وه زه به دې ملګرو خو امسا ته به دې څه نه وي او د دغې کله چې ده دا چل وکړو په دې
ټونډې یو دانه راوختله د کیک هغې نه کینسل شو لاړو مردار شو او داسې مردار شو داسې چې خلکو دې نفرتونه کول چېرته کاندو ته یې ولاړ کوم چې هغې دشمنانو په دې دشمنۍ کې شرکت کړي دا ټول الله رانیولي دي څه پکې په اور وسوځېدل څه په دریاب نه وشو ځکه الله ویلو که ید الله فوق ایدیهم د دې خلکو سره به الله مدد وکړي نو عثمان رضی الله تعالی عنه ډېر په بېدردۍ شهید کړ دا د دې میاشتې اتلسم تاریخ دا کومه میاشت چې شروع ذوالحجه میاشت د اختر میاشت صحابة الحج له مدینه منوره کې دومره خلک نه پاتې لږ خلک او دا باغیان راغلل او د عثمان رضی الله تعالی عنه په کور ور واوړېدل هغې باندې حمله وکړله دا سر مبارک یې ولور او قرآن شریف تلاوت یې کړ شهید قرآن ورته ویې کړ عثمان رضی الله تعالی عنه شهید قرآن دی قرآن شریف تلاوت یې کړ او دا ظالم راوړل په دیوال باندې او ګوزار او سر مبارک یې ور په تور وګړي ویني تر روانه بل راوړل چا ول په سیده ګوزارونه شروع د دې بیبي و نایله رضی الله تعالی عنها د یو ظالم لاس ونیو چې یې ظالم دا څه غلطي وکړه نو څه ګناه کړې چې تاسو یې وژنئ او تیز وژنې شروع کړې خلکو راشه عثمان صاحب شهید کړي ظالمانو عثمان صاحب ته ویل نه چپ کړ څه مه وایه چې زما غیبه بس زما شهادت الله ته منظور دی زما د مرګ ټیک پوره دی او زما وینه وي د دې انتقام او بدل الله به د دوی نه اخلي او دې له الله دې سزا ورکوي چې دوی خپل لاسونه زما په وینه باندې کارول کوي ډېر اوږده تفصیلي واقعات دي ډېر ختم دی مختصر مې وویل چې دې ظالمانو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شهید او دا بیا په مرګ باندې ومنه سړېدل چې کله وفات شو شهید شو ساعت نه وتله دې ویل چې دا په جنت البقیع کې نه دفن کړی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ او یو صحابه کرام نور ابو د شپې د هغې جنازه وکړله او په جنت البقیع کې بیا دفن کړ زما محترم د صحابه بهادري د صحابه شجاعت د صحابه سخاوت عثمان رضی الله تعالی عنہ څومره سخاوت په د هغې وګورئ انسان ورته حیران شي چې غزوه تبوک نه کله نبي علیه السلام صحابه بوتلل ویله کله که چانده کوو نو عثمان صاحب وایي زه به 300 خان په چانده کې پیش کړم 300 خانو څومره لوی قیمتي څیز خو په عربو کې وکړو نو بیا رسول الله مبارک وفرمایل چې لکه نور رسول امداد وکړي بیا پاڅېد ویل الله رسوله نور هم 300 خان نو درېیم ځل نبي علیه السلام بیا وفرمایل نو بیا ویل عثمان صاحب ویل الله رسوله نور هم 300 خان نو څو شو 900 خان دا وایي زه به د مجاهدینو لپاره وقف کړم سره د سازو سامان نو بیا رسول الله مبارک وفرمایل نو څلورم ځل بیا عثمان صاحب ویل الله رسوله 100 اسونه ځین کړی شوي سره د وسلې دا زما له طرف نه زر څاروي دا د الله د دین لپاره وقف کړو څومره ګران کار موږ د قربانۍ یو څاروي نشو رالو او عثمان صاحب زر څاروي وقف کړل سره د زین سره د کیلو سره د ډالونو جهادي سامان ورسره زر دینار دا د سرو زرو پیسې او دا تقریبا 15 کیلو سونا وي 15 کیلو سونا او نبی علیہ السلام داسې مخې ته ولاړ رسول الله مبارک هغه پیسې داسې راړولې نو عثمانه جنت دې واخیسته جنت دې ځان په پیسو باندې واخیسته عثمان ځان جنت واخیسته دې موقع کې نبی علیہ السلام فرمایي او یو بل موقع کې فرمایلو یو عثمان جنت واخیسته چې کله مسجد نبوي جوړ شوی و نو خلک تعداد زیات شو رسول الله مبارک فرمایل داسې څوک نشته چې سروکي د جومات کې پراخه شي د ځمکو له نوره واخلو
ایمان دپار چندی اعلان نبی علیہ السلام فرمائے عثمان سویل اللہ رسول زبا ولواق لکر مسجد نبوی لپار اسما کواغستا رسول اللہ مبارک فرمائے عثمان جنت دیواغستا زال جنت په دنیا کې په پیسو آغستا تو دوزل جنت آغستی لبر او مسجد نبوی کې دوزل تعبیر کرلی پخبر جن کې پخبر پیسو چې باری کې وسیلون پہ دبر چانوا دیر ماندار صحابی ہو فیو وقت کی واقعی سرا 300 نوکران 300 دیر ہوئی تجارت ہو جاوی وچان اللہ دیر مال ورکردی وگر سخاوت نکی وچان سخاوت کی اللہ سعادت دی نو دعائی کرو وچان اللہ سعادت زندگی راکی کر نو اللہ دیر مال ورکردو و دیر زیاد بے لگو گوری دیر زیاد بے لگو بیری روما و دوئی کوئی دی او یهودی سره او دی یهودی بلدی په خلصول په خلکو او مسلمانانو به خلصول مسلمانانو غریبانان عثمان سیبرا و طویل خلصینا دوله نو خلصول په دې ویل واره پدا تماشو سوداګر انسان دکاندار انسان یو سوداګر چې څه اخلي نه دکاندار چې څه اخلي د جوړي خپل کا سوداګر دا دکاندار د تاسو د اساس مسؤل ویلا مسؤل په ویلا مال په دې ګزارو کوم دکاندار او د تاجر او یا وته یا وته خبره تر وسره کې څنګه په دې کې نشته او اصل عثمان سے د سخاوت ته تو عثمان رضی الله تعالی عنہ سره دې چې تاجر دی یو کاروباري انسان دی او يهودي وی ویلا کویز په دومره پیسو خرڅو بس راکا ویلا ستاسو سمدستي او چې ورسته مسلمانانو ته ویل راځي د دې کوي وبس کې دا ستاسو لپاره پریږي د دې دا بیرو ما ډیر پیسې په ورکړو او د الله درجه لپاره مسلمانانو ته ورکړو زموږ لپاره په دې واقعاتو کې دا عبرتونه موجود دي چې د دې لپاره هر قسمه قرباني ورکړو د مسلمانانو همدردي مسلمانانو سره همدردي او دغسې سخاوت ماده په بدن کې راوړو یا الله باندې کول د الله په نوم هغه له دخل نو کار راوړو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى دې نصیب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جو تیرولو مونږ زندگی را نصیب کی دا وې زندگی زموږ لپاره زندگی نمونه وګرځوي کی یا الله نمونه د موږ په روان کی نقشه موږ په نقشه روان کی د صحابه مشهد سخاوت زموږ نصیب څنګه چې صحابه له خپل زړه ورکړو یا الله سخاوتونه په الله زموږ نصیب څنګه شجاعت او بہادری پالي کو الله سبحانه بہادری منتمع نصیب کی څنګه صداقت په صحابه کې هغه صداقت منتمع نصیب کی څنګه شجاعت په صحابه کې هغه شجاعت او بہادری منتمع نصیب کی رب العالمین د حضور جمع ایمان سلامت کی چې چا په زور باندې کوم حاجتونه پوره کی نږدې وخت کې درته مرحومین و پاتشوی دو جنانه و نارینه اللہ داغی مغفرت نصیب کی رب العالمین دو سمر مسلمانان و پاتشوی دور مغفرت نصیب کی سب بیماران شفای کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب کی سب مسافر لی نقبل وطن ارجان او درخواست و ارزومند لی اللہ قبل وطن میں راولے یا اللہ سب بہر ملکونی کی مسافر لی کاروبارونی کمزور لی اللہ کاروبارونی کے وسعت و فراخی راولے سب پر اکبر وطن کے کاروبارونی کے نوجوانات دی مشران دی اللہ کاروبارونی کے عمرونی کے خیر و برکت پیدا کی یا اللہ چاہتا سب قسم تکلیفونی لی اللہ تکرو نزول حالات خبردار نزول حالات تکرو پورے کے حاجتونی ترسل کے مشکلات حل کے حاجت پروائے مشکل کشائے رب العالمین کل حاجتون پورے کے آفات و ولیات المنقول پر آمن کی وساتے کرم کی دنیا در افسدے پر جب اپنا کلمہ جاری وساتے لا الہ الا اللہ